إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا أصل له ولا فرع له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا أصل له ولا فرع له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. زما د اورمړو او د ګرد نوا غیر مسلمانانو د کم آیت مبارکه چې ما ستاسو وړاندې ولوستلو دا د سورت مائده آیت نمبر 33 ده. الله جل شانه چې قرآن کله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ورکولو نو د دې وجوهاتو دا بغیر د څوجنه محمد مصطفی ته نه دی ورکړی شوی. وجوهات خو ډیر دي خو مونږ به داسې یو څو ووایو دومره وي چې ذهن هم پې کولاو شي. قرآن نه مخکې په معاشره کې هر باطل قوت ډیر په زور اور شور سره و. که منافقو نو منافقت به ښه تیزۍ سره و، که مشرکو نو شرک به ښه تیزۍ سره کولو. همدغه شانتي که نور باطل پرست قوتونه و نو خپل باطل پرستی کې به ښه تیز و.
خو الله تعالی جل شانه چې دا کتاب محمد مصطفی ته ورکړلو دا د دې د پاره ورکو چې د دې شیزونو خاتمه هم پیو کی او د خپل د دین اسلام دفاع هم کی. دا قرآن به یو مثال درکم، دا پشان د توري او د ډال دی. دا چې کله مسلمان په صحیح طریقه سره خپل سینې ته کوس کی او په اصل مقصد باندې ځان پوي کی چې کوم غرض د دې ده او کوم غایه د دې ده په دې باندې ځان پوي کی، نو دا پشان هغه مسلمان سره د توري او د ډال ده. اوس د توري او د ډال څنګه د توري او د ډال پشان دي ده، څومره چې باطل قوتونه دي، څومره چې د الله او د الله چې دا کوم قرآن دی دغه مخې ته کوم مخالف قوتونه راځي، نو دا قرآن چې دا کومه توره تا سره ده په دې باندې به ته دې شي نه سر وی او دا به خاتمه کې د دې شي. او بیا ډال څنګه دی، نو ډال داسې دی چې همدغه باطل قوتونه به قسم قسم حربې استعمالوي ستا د دین د ختمولو دپاره، ستا دین ته د نقصان رسولو دپاره، ستا مسلمان معاشرې ته نقصان رسولو دپاره. نو دا قرآن چې په صحیح طریقې سره سړي په سینې کې وي، د مسلمان په سینې کې، نو دا به ستا ډال وي. دا به ستا هغه قوتونو نه چې کوم خلاف د دې قرآن دي، د دین اسلام دي، د هغې نه به ستا دفاع کوي په شان د ډال. به هر حال دا خو مې د یو تمهیدي خبره وکړه چې الله دا قرآن را لېږلو، نو د دې دپاره چې ډېر خلک داسې وو چې هغوی به د قرآن خلاف کولو، د حق خبرې خلاف به یې کولو، اگر چې هغوی ته به دا پته هم وه چې دا خبره حق ده، دا کتاب حق دی، دا پیغمبر حق دی، د ده چې دا کم دلایل دي دا حق دي، خو باوجود د دې به هغوی ضد کولو، سترګې به پې پټولې. او دا خبره صرف پخوا مسلمانانو کې نه وه یا پخوا کفارو کې نه وه یا مشرکینو کې، نن سبا زما او ستا د مسلمان حل چې وګورم هم همدغه دی چې ښه حق او باطل ګوري او ځان یې پې غلی کړی، ښه پې پیږي خو چاته یې وایي نه، ښه خبرې خو بیا یې هم نه پرېږدي. نو ما چې دا کوم آیت مبارکه ولوستلو، نو دې کې الله تعالی جل شانه فرمایي چې انما جزاء الذین، یقینا بدله د الذین هغو کسانو یحاربون الله ورسوله چې جنگ کوي الله سره یا خلاف کوي الله سره او دغه د رسول سنت سره، هغه چې کم دینی شریعت راوړی دی هغې سره چې څوک خلاف کوي او جنگ کوي. یحاربون نه مراد جنگ کول دي. نو مسلمانانو په دې وی خبرې باندې ځان پوه کړي چې الله تعالی سره جنگ کول ممکن نه، محال دي. دلته کې چې الله تعالی جل شانه وایي چې هغه کسان د هغې بدله ده چې کم کسان جنگ کوي، نو تاسو نه تپوس کوم الله سره څوک جنگ کوی شي؟ همدغه شانت رسول الله صلی الله علیه وسلم اول په دې خبرې ځان پوه کړي چې دا قرآن در اخره ورځې پورې د قیامت ورځې پورې د مسلمانانو لپاره د هدایت کتاب دی او که نه، چې دا کم حکمونه پکې دي دا د راتلونکي ټول امت دپاره او د کائنات دپاره دي او که نه. نو دې ځای کې خو الله جل شانه وایي چې هغه خلکو بدله دا ده چې کم خلک چې شی کوي جنګ کوي الله سره. نو الله خبره خو مونږ وکړه چې الله سره جنګ کول محال دي، سره امکان نشته، خو د رسول خبره ده چې رسول سره به دا خلک جنگ کوي. اوس د رسول په جنگ باندې ځان پوهه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ژوندی و نو امکان و چې ورسره چا جنگ کړی وی، نو چې اوس هغه وفات شولو نو وفات نه بعد امکان د جنگ شته ورسره، نو چې نشته نو دلته الله جل شانه ولې راوړی دی؟ په دې باندې ځان پوهول پکار دی. الله تعالی ډېرې ښکلې نکتې راوړي دي، خو په دې نکتو باندې تدبر دپاره مونږ څوک شته چې مونږ نه پرېږدي، او هغه زمونږ په خپلو د علماو په جامو کې دي، د پیرانو په جامو کې دي، همدغه شانتې د مشایخو په جامو کې دي. یعنې چې په دې سوچ وکړي سړی، دا ډېر د غور خبره ده الله سره څوک جنګ کوی شي؟ رسول الله سره خو په ژوندون باندې ممکنه ده، خو په وفات باندې څوک جنګ کوی شي؟
بیا ولې الله تعالی جل شانه راتلونکي امت دپاره دا آیت راوړی دی چې هغو خلکو جزا به دا وي چې څوک الله سره جنګ کوي او دغه رسول سره جنګ کوي. نو په دې ځان پوهه کوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قرآن ورکړلی شو نو دا د دې دپاره ورکړلی شو چې دا په یو نظم او ضبط جوړ کړي د دنیا د کائنات، یو قانون جوړ کړي، یو نظام جوړ کړي چې په هغې کې نظام اطاعت الهي ورته وایي چې هغې کې فرمانبرداري او بوله به صرف د الله وي، په هغې کې به تعریف صرف د الله وي، بلندي به پکې صرف د الله وي، فیصله به صرف د الله وي، بیانیږي به د الله کتاب، خبره چې کوي سړی د الله د کتاب نه به کوي، کم قانون چې لاګو کوي د الله د کتاب نه به لاګو کوي. نو چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ورکو هغه کوشش وکړي، هغه جهادونه وکړو، هغه چې کومه د هغه وینه باطله چې کومه رکاوټ راتلو د اسلامي نظام په قایمولو کې د هغې سرې ووالو، مقابله یې وکړه. نو الله تعالی جل شانه هغه حکم چې کوم قرآن کې رالیږلی و نو هغې دپاره سیستم جوړ کو، ترتیب جوړ کو چې دا لاګو شي. نو دا به هله کېږي چې کله مخالف قوت سره مقابله وشي. نو رسول الله په خپل زندګۍ باندې هغه خلکو ته شکست ورکو او د دې قرآن د فیصلې دپاره ترتیب جوړ کو. اوس هغه ترتیب خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژوندون باندې پیغمبر علیه السلام دفاع هم کوله او چلولې هم، په هغې کې د الله فیصله به هم کوله، د هغه د حکمونو دعوت به هم چلولو. خو چې اوس هغه وفات شو دا چاته پاتې شوه؟ دا مونږ او تاسو ته پاتې شوه. دا راتلونکي چې څومره خلک دي کائنات کې د هغې ته پاتې شوه. نو اوس مونږ له پکار ده چې هغه د پیغمبر لاره اختیار کو، د باطلو قوتونو مقابله وکړو او دې د الله حکم دپاره دا ترتیب جوړ کړو، دا سیستم جوړ کړو. نو چې کله مونږ دا سیستم جوړ کړو نو دا چې څومره حکمونه دي د الله تعالی دا به مونږ لاګو کړو. هر سړی به د الله د قانون مطابق چلیږي، هر سړی به د الله د قانون مطابق فیصله کوي، هر سړی چې کم کردار او گفتار لري هغه د قرآن مطابق لري. ولې چې قانون به معاشره کې د اسلام وي، قانون به په معاشره کې د دین وي، قانون به په معاشره کې د قرآن وي، د الله هغه قانون به چې کم قانون یې رالیږلی د پیغمبر ته او اوس یې مونږ ته پیغمبر پرېښی دی. بهرحال دا خبره ما تمهیدي کوله چې الله تعالی خو دا قانون پیغمبر ته ورکو، اوس پیغمبر مونږ ته پرېښوستلو، اوس به مونږ دا کوشش او منډه ترړه کوو چې دا قانون دپاره ترتیب جوړ کړو. خو ترتیب جوړ کړو خو په دې کې ټولو نه اهم څه شی دي، ضروري څه شی دي. اکثر چې کم کفار خلک دي، هندوان دي یا غیر مسلم خلک دي، هغې اعتراض کوي. ما ډېر انټروی داسې لیدلي دي چې په هغې کې باقاعده هندوان اعتراض کوي چې د دې الله خو حکم کوي چې تاسو وینه تویه کوئ، داسې وکئ داسې وکئ. دا څه نظام دی چې پکې وینه تویږي؟ خو افسوس چې دا قرآن د هغې غوږونو ته او ذهنونو ته په صحیح طریقو سره تللی چې داسې نه دي ویلي چې صرف وینه تویوه. دا وینه ولې تویوه او تر کوم وخته پورې تویوه او د چا چا تویوه. او انشاءالله په دې آیات کې به د هغې وضاحت وشي چې دا وینه به د چا چا تویوه. الله تعالی داسې نظام جوړ کړی دی چې دې کې په باطله طریقه باندې د چا هم وینه تویول چې کومه ده اسلام کې نشته. نن سبا چې زموږ نظام ته وګورئ د قرآن نه ناخبروالي د وجې نه بېګناه خل وژل کېږي، بېګناه خل قتل کېږي. بس هر سړي ځان سره یو نظریه ساتلې ده چې یو ملا دی بس تدبر یې کړی دی په قرآن باندې، هغوی عقیده نظریه جوړه کړې ده، هغه یو ذهن ته ورچولې ده، بس هغه ذهن په هغې کې گرفتار دی، د هغې نه اخوا دې خوا نیځي او نه د قرآن تحقیق کوي چې آیا د ماته ملا یا شیخ یا کاري یا پلانکي تفسیر والا لیکلي دي یا پلانکي ملا په جمعې کې دا خبره وکړه، آیا د قرآن کې هم شته که نه؟ آیا د قرآن سره هم څه تعلق لري او که نه؟ خو نه، مونږ او تاسو مسلمانانو په دې ځان غافله کړی دی، ځکه زمونږ او تاسو بې ځایه ځای کې خلک ویني تویوي. نو چې کله د قانون پیغمبر ته الله ورکو هغه مونږ ته پرېښوستلو، نو اوس د دې دپاره چې کوم دی کوم اعتراضات اغیار کوي نو دا یې ځکه کوي چې هغه د قرآن نه دي خبر نه دي چې د قرآن څه ویلي دي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر
اے مسلمانا قرآن نه ځان خبر کا، د دین اسلام نه ځان خبر کا، په ذل په قرآن باندې تهمت متړه، نا خبرې د وجنا په قرآن باندې رد مکوا. قرآن کې الله تعالی څه فرمایي؟ خپل پیغمبر کول ذکر کوي چې هغه وخت کوي. مونږ او تاسو ته دا پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کما خبره چې کوي نو دا در الله په حکم او فیصله باندې کوي. نو دې ځکه ابراهیم علیه السلام خپل رب نه وخت کوي او د سشي وخت کوي، ورته وایي چې واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. اے پروردگار عالمہ، اے د کائنات پیدا کون کی ربا، اے د مخلوق پیدا کون کی ربا، اے د رزق ور کون کی ربا، څه شی ورنه غواړي؟ ورته وایي چې اے الله دا شهر وګرځوا، دا بلد وګرځوا، د څه شی وګرځوا؟ آمنن د امن وګرځوا چې په دې کې وینه نه تویږي، په دې کې په نه خبره باندې څوک نه قتل کیږي، په دې کې په نه خبره باندې چا سره ظلم نه کیږي، بلکې چې فیصله کیږي د الله د حکم مطابق کیږي، د الله د قرآن د مطابق کیږي، د الله د قانون مطابق کیږي. نو دلته کې وخت کړی دا چې اے الله دا غزه وګرځوا، خو د چی شي وګرځوا؟ د امن ځای وګرځوا. اوس دې ځکه د آیات نقطې ته خیال کول پکار دي. وخت کړی د ابراهیم علیه السلام د خپل رب نه، خو د چی شي وخت کړی؟ اول د دې د پاره وخت کړی دا چې دا ځای د امن وګرځي، په دې ځای کې فساد نه وي، په دې ځای کې شر نه وي، په دې ځای کې د الله د قانون خلاف ورزي نه وي. او بیا ورپسې د چی شي حکم کړی دی، وخت کړی دا ورزق اهله. رزق بعد کې ذکر کړی دی، اول امن وخت دی. زما اسلام دا دی چې هغه اول امن غواړي، او اول د مسلمان د انسان د وینې تحفظ غواړي، هغه اول د خپل مخلوق چې کومه پیدا کړی دی د هغې د وینې تحفظ غواړي. زما اسلام چرته هم نه دی ویلي چې بې ځایه وینې تویه کړه. زما اسلام چرته هم دا نه دی ویلي چې ته بې ځایه خلک قتل کړه. خو بس هر سړي خپله پارټي جوړه کړې ده، خپل تنظیم یې جوړ کړی دی، او خپل تنظیم مشر چې ورته څه ویلي دي همغه شانتي کوي. بس باغ یې ورته جوړ کړی، که چېرې تا داسې وکړو داسې دې وکړو داسې دې وکړو نو تا ته به جنت میلاو شي. خو دا نه ګوري چې قرآن کې الله څه وایي. نو دلته کې الله جل شانه د ابراهیم علیه السلام قول ذکر کړی چې هغه وغوښتل د پیغمبر نه اول د دې شهر دپاره امن یې وغوښتو، هغې نه بعد رزق غوښتی دی. او څه وایي؟ ورزق اهله، چې رزق ورکړه د دې اهل ته من الثمرات، د میوونه، هر قسمه میوونه. من آمنه، چا چې ایمان راوړو، منهم د دوی نه، بالله په الله باندې، والیوم الاخر، او په آخرت باندې. اوس دلته کې ایمان نه څه مراد دی؟ دلته کې ایمان نه دا نه دی مراد چې موږ وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نه، دا خبرې دې نه دی مراد. دا به په تصدیق سره کې، دا به په خپل عمل سره وضاحت کې، دا به خپل کردار کې راولي. کم څه چې الله فرمایلی دي دا به په خپل کردار او گفتار کې ښه. د دې روایت چې دا کم خلک د مجوسو والا خبرې کوي او د مجوسو والا ترجمې کوي، د دې خلکو خپل کتابونه وګوره چې دې څه وایي چې پیغمبر علیه السلام یا د صحابهو د لارې په تګ باندې به کفارو یا مشرکینو ته څه پته لګېده؟ د دې وجې نه به پته لګېده چې په هغې لار کې به ضروري شیز نه و پروت. نو ډایرکټ به کفار وویل، مشرکینو به وویل چې یاره په دې لاره باندې د پیغمبر علیه السلام ملګري تللي دي یا پیغمبر تللی دی. ولې تللی دی؟ ځکه چې په دې لار کې داسې ضروري شی نه دی پروت. دا څه وجې نه ویل؟ دا د دې وجې نه ویل چې هغې ته پته وه چې هغې انسان ته ضرر نه ورکوي، هغې د مخلوق وینه نه تویوي. کنی خپله وګوره چې کله مکه فتح که پیغمبر علیه السلام، نو که چرې وینه تویولی، خو د دې خلکو نه به سرونه والي وی که نه، چا به لسونه کټ کړي، چا به خپې کټ کړي وي چې د وینې تویول دومره ضروري دي چې دا نن سبا په معاشره کې څنګه تویږي. نو بیا به پیغمبر په فتح مکه کې د خلکو نه سرونه والي وی که نه، صحابه به تې والي وی که نه. هم د دې په کتابونو کې لیکلي دي چې دومره شرایط یې ورته وښودل چې بوډا به نه وجني، ښځه به نه وجني، معذوره به نه وجني، ماشوم به نه وجني، چې کوم وسله کېږدي هغه به نه وجني، چې کوم تسلیم شي هغه به نه وجني، چې کوم تیښته کوي هغه به نه وجني. نو چې دومره څه په فتح مکه کې پیغمبر صرف د یو مشرک او د کافر د وینې تویولو دپاره دومره شرایط ښیي، نو ای مسلمانه ته په خپله کې ولې دومره په وړو وړو خبرو باندې قتلونه کوې؟
اے مسلمان په وړو وړو خبرو په وړو نظریو هغه نظریې چې د مخلوق کتاب جوړ کړي الله په کتاب کې نشته پاغي باندې ته خلکو ویني توې دا ولی دا قران نه خبروالي د وجنه دا هغه پیغمبر چې دی کوم داوا کوي چې دا اخرنی نبی دی او زمون پیغمبر دی او د کې شک نشته چې اخرنی نبی دی او زمون پیغمبر دی او دا هغه سنت هغه لار اختیار اول پکار دی دا کردار خپل اول پکار دی دا گفتار خپل اول پکار دی دا مولا یا دا د نظمونو والا چې کله سټیج ته منبر ته دغه شان جلسې ته تو بوزي داسې وازونه به وباسي او داسې صفات به د پیغمبر بیان کړي چې ته به چې یار بس دا خو ډېر د کمال پیغمبر او شک نشته چې کمال پیغمبر خو دا کمالات په ځان کې راوستل دي دا د دې دپاره نه دي چې ته په منبر بیان کړي دا د دې دپاره نه دي چې ته صرف په نظمونو کې په ښکلي اوازونو کې ووایې دا د دې دپاره نه دي چې ته په خلک صرف چاندي او جوماتونه جوړ کړي دا د دې دپاره نه دي چې ته جلسې ته لاړ شې هلته کې صرف تعریف یو کړي او پیسې درکړي دا د دې دپاره دي چې دا د خلکو په کردار او گفتار کې راوستل دي او په خپل کردار او گفتار کې راوستل دي په دې ځان پوهول دي نو به هر حال دلته کې الله تعالی جل شانه د ابراهیم علیه السلام کول ذکر کړی چې هغه اول د دې شهر د پاره د امن غوښته وکړه بدامني ختمه کړله او هغې نه بعد د رزق سوال کړی دی همدغه شانتې الله تعالی په دې آیت کې مخکې فرمایي ویسعون فی الارض اور دی کوشش کوي په ځمکه کې د څه شي کوشش کوي فسادن د فساد کوشش کوي او دې ځکه چې الله تعالی کم فساد ذکر کړي په دې باندې رسته خبره کو چې یحاربونه کې کوم خبره ده نو دا په سورته بقره آیت نمبر 208 کې الله تعالی فرمایي دا غي زنه معلومیږي چې د حرب نه خو ماده ته خپل وضاحتي خبره وکړه د قران په مفهوم کې چې څه وجنه وته وایي آیا موږ جنگ کوي شو نشو کوي او څنګه کوي شو او څوک کوي اوس قرآن څه وایي قرآن په سورته بقره آیت نمبر 208 کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین په سورته بقره آیت نمبر 208 کې الله جل شانه خپل بندگانو ته حکم کوي ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابیداری مکوي د هر هغه څه چې کم د شیطان مردود دي کما نقش او قدم داغه ده کما طور طریقه داغه ده کم طور طریقه چې د دې باطل قوتانو دین ځان وساته ولا تتبعوا خطوات الشیطان دې ځکه الله تعالی هغه د باطل قوت د فرمانبردارۍ نه تاسو چې شي کړی دي منع کړی ده چې د دې تابیداری مکوه نو دلته چې دا نفي کړی ده نو چې اثبات ته وګورئ د دې نه پته لګي چې تابیداری د شیطان داغه کار کول د چی شي دي د خالص فساد ده ته چې کله د شیطان د قدمونو تابیداری کې هغه بتا ته الریډي د قران خلاف خبر درکې دا باطل قوت بتا الریډي د قران نه فرمانه ته تړي د چره هم تا چې کم ده د خیر خبره ته او د الله کلام ته کینی دا به همیشه د پاره ته د الله د قانون خلاف ورزي زیخی ته تبغلار خی چې کومه د الله د قانون خلاف وي نو دې کې ښکارا الله تعالی بیا دا هم ویلي چې انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان چې کوم دی د تاسو لپاره ښکارا دشمن دی دا کم باطل قوت چې کوم دی د تاسو لپاره ښکارا دشمن دی د لار چې تخپل دی د الریډي فساد دی د لار کې چې ته څومره مزل کې د الریډي چې کوم دی د قران خلاف او د قانون خلاف دی همدغه شانته الله تعالی جل شانه ويسعون فی الارض فسادا خبره کړی ده هم دې آیات مبارکه کې لګ مخکې چې دا خلک چې شي کوي کوشش کوي پزمکه کې د فساد اوس دا فساد په کومه طریقې سره نو محققین د دې متعلق دي چې دا هغه خلک یادي چې کم خلک قطاع الطريق چې وته ویل کېږي چې کم لار کې لوټل کوي زناګانی کوي دغه شانته نور ښکار ګناهونه کوي دغه شانته فساد جوړي د الله د قانون خلاف چلیږي اور خاص کر بغاوت د چی نه کوي نظام اطاعت الهی نه کم سړی چې تابعداري د شیطانو د قدمونو کوي نو د دینه واضحه معلومیږي چې دا به تا تکمل لار خي هغه لار خي چې د نظام اطاعت الهی چې شوی خلاف وي د الله د قانون خلاف وي د الله د آیین او د قرآن خلاف وي نو دا ښکاره خبره ده او دغه خلک چې دا کم خلک فساد کوي د دې قرآن کې آیات راوړی دی الله تعالی او دا آیتونه ما تاسو ته مخکې ویلي چې دا داسې نه ده چې پخوانو خلکو پورې زموږ د مفسرینو غونټې وتړئ دا زما استاد لپاره هم دي دا خبرې په والله او زما استاد په دې ملکونو کې هم شته زما استاد په دې وطن کې هم شته نه خو ډېر دي داسې نه چې نه کم دي نو الله تعالی جل شانه د دې خلکو عمل ذکر کړی دی او به د دې هغه خبره هم ذکر کړې چې دی وایي چې دا مونږ کوو چې شي د فساد ولا خلک څه کوي او وایي چې شي
په سورۃ بقره آیت نمبر 11 کې الله تعالی جل شانه فرمایي واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. دي ته چې کله الله تعالی وایي لا تفسدوا فساد مکوئ پس مکه کې د الله د قانون خلاف ورزي مکوئ، د دې د آیینو په خلاف ورزي مکوئ، د الله د کتاب د فیصلې نه علاوه فیصله مکوئ. نو دي څه وایي نن سبا زما استاد چې کوم لیډر ناشته د کوم د تنظیم مشر ناشته یا زموږ د دې محکمو د ادارو چې د کوم مشران دي څه وایي دي همدغه والله چې د کفار او د مشرکین والا خبرې قالوا انما نحن مصلحون، موږ اصلاح کوونکي یو، موږ د دې هر څه ختمونکي یو. هغه شعر خو ما ته یاد نه دی خو هغه ډېره ښکلې غوندې جمله ده په مفهوم کې به درته صرف دومره ووایم چې د انګریز په لار روان یې الله او دین ګوري دا به هم څه وشي. تا لار د هغه لار نه د اختیار کړی چې کومه لار د دین اسلام دپاره د امن دپاره او د اصلاح دپاره په کار ده. د اصلاح لار خو الله تعالی را لېږلې ده په قرآن کې. په کار دی چې ستا په سپریم کورټ په های کورټ او په هرې تاڼۍ کې دا قرآن پروت وی، ستا دفعې د دې قرآن مطابق وی، او صرف دا نه چې دفعې د قرآن مطابق وی، بعضې داسې دفعې شته چې هغه د قرآن مطابق دي، بعضې نه ډېرې دي، خو عمل پې پکار دی. ضروري ده چې هغې عمل وشي. دا نه ده چې تاله چا رشوت درکو تاله چا پیسې درکړي که قاتل وي او که چی شی وي هغه بیا ته پرېږدي او خو کلاو ګریوان ګرځي. هغه قانون مطابق وچلېږه چې کم قانون قرآن کې الله ذکر کړی دی. نو دې ځای کې الله تعالی چې کله دې ته وایي چې فساد مه کوئ، معلومیږي دې نه دا چې دې به فساد کولو په ځمکه کې. نو د دې کول به دا و چې انما نحن مصلحون، موږ اصلاح کوونکي یو. اصلاح به هله کېږي چې په قرآن باندې ته خپل قانون او خلک وچلې، ته د قرآن نه خبر کړې. زما د والد محترم والا هغه یوه خبره به تاسو اورېدلې هم یو تاسو ته یې کړې وه په بیان کې او ډېره چلېږي هم نن سبا چې یو سړی راغلی او زمونږ بیټک ته او هغه چې دوه درې وخته مې ورته وکتل لمونځ یې نه کول. نو ما ورته تپوس وکړو چې څنګه چلېده د لمونځونه ولې نه کوې؟ نو هغه ورته وایي چې ما په مکه کې یو ځای کې لمونځ کړی دی او ما ته یو عالم ویلي و چې دې ځای کې ته لمونځ وکړې نو هغه یو لمونځ دومره لکه لمونځونو ثواب ملاوېږي په هغې باندې چې هغې ته ما حساب کړی دی چې ما په الله باندې وراوړي خو په ما یې نه راوړي. دا صرف د دې وجې نه چې قرآن نه ده خبره. دا اصلاح به په څه کېږي؟ دا اصلاح په دې قرآن باندې کېږي. خو افسوس په دې باندې چې نن زما او ستا مولا په مدرسه کې د فساد ختمولو دپاره د چا کتابونه پړاوي چې خپله کتاب کې کله اعتراض وایي راشي نو دي ووایي پکې چې دا شیعه دی، دا مصنف شیعه دی، د ده چې کومه خبره کړې ده دا خو داسې راځي د الله د ذات خلاف راځي نو دا شیعه دی. نو چې د شیعه دی او اصلاح کې د قرآن او د دین اسلام اصلاح خو په قرآن کېږي، ته څنګه لګیایې مدرسې کې د شیعه کتابونه پړاوې؟ ته چې دا کوم کتابونه د خدای درجه ورکړې والله چې ته په خپله خبرې چې په دې کې داسې روایات شته دي چې هغه د قرآن صریح خلاف دي خو بیا هم ته چانبین نه کوې. ولې نه کوې؟ او چې زما غوندې یو عاجز طالب یا زما د والد محترم شهید رحمه الله په شانتې عاجز مفتی د دې متعلق خبره وکړي نو هغه بیا یا کافر شي یا مشرک شي. بس فتوی دی هر چا سره چې بیا په چا ټاک واله. بهرحال نو دې ځای کې الله تعالی وایي چې دوی کوشش کوي په ځمکه کې او فساد کوي. نو دا خو په دې ځای کې د مفسرینو اقوال چې وګورې نو چا کم خوا بوتلې ده چا کم خوا بوتلې ده، خو قرآن کې الله تعالی ښکاره ویلي دي هغه خلک چې فساد کوي او کوشش کوي په ځمکه کې. کنې هغه تفسیر هم ماته یاد ده چې کوم دی وایي خو هغه زه ځکه نه کوم چې د قرآن د آیت خالص خلاف دی چې دا د چا متعلق دا آیت راغلی. هر هغه سړی چې کم د قرآن د دې آیت کې چې څه راغلي د هغې خلاف وي، مطلب دا چې کم آیت کې کمی نکتې راغلي د کم فساد راغلی دی، حرب راغلی دی چې الله سره جنګ کوي او رسول سره جنګ کوي، دغه د نظام اطاعت الهي فرمان برداری نه کوي بلکې نافرمانی کوي، نو که هغه مسلمان وي او که مشرک وي، که هغه منافق وي، که هغه ورور مې هر څه شی وي، هغه چې کم دی هغه ته به دا سزا میلاویږي چې دا کومه مخکې را روانه ده. خو دا زمونږ او ستاسو مفسرینو صرف مرتد پسې خاص کړی، بالکل دا د مرتد پسې صرف خاص نه ده. کنې الله تعالی به ذکر کړی وی دې ځای کې خالص دغه خلکو ذکر دی چې کم کافر او که مشرک وي، که مسلمان او که مسلمان نه وي، خو چې کم سړي کې الله د قانون خلاف کوي، د رسول د سنت او طریقې خلاف کوي او په ځمکه کې فساد کوي، دا د هغې متعلق دی. چې شی به ورسره کوي الله تعالی د دې سزا ذکر کړې ده او آخرت کې چې کومه سزا د هغې هم ذکر کړې ده. خو د دنیاوي سزا اول وایي چې کومه قرآن کې الله تعالی په یاد کې راغلی ده دې کې مخکې الله تعالی جل شانه فرمایي چې دا خلک چې فساد کوي په ځمکه کې او الله او رسول سره چې کوم دی جنګ کوي، د دې خلکو حالت به څه په دنیا سزا یې څه ده؟ ان یقتلوا، دا خلک قتل کوي چې دا کم فساد کوي، که مسلمان دی او که مشرک دی که کافر دی، دا قتل کوي. او یصلبو، یا دا پانسی کوي،
هم دغه شت او تقطع ايديهم یا دا خلک چی شي کوي د دې لاسونه کټ کوي وارجلهم او د دې خپې کټ کوي د مخالف سمت نه من خلاف د مخالف سمت نه چې کوم د دې لاسونه خپې کټ کوي دې ځکه الله تعالی یو ځکه د دې شی وضاحت چې کوم کړي دغه مو ویل خو چې دا کم شي تاسو تیر وباسه هغه دې ځکه قران نه ذکر کړي دې خپل پر روایتونه جوړ کړي هغه روایت هم ته معلوم دي چې کوم روایت نه وایي بهر حال نو دې ځکه الله تعالی فرمایلی دي دا خلکو متعلق چې کم خلک الله سره جنگ کوي او داغه د رسول د سنت خلاف کوي او پسمکه کې فساد کوي نو دې خلکو سره چی شي او کې قتل کوي یا چې کم ده پانسی کوي یا چې کم د خپل لاسونه کټ کوي او مخ ته الله تعالی او ينفو من الارض او دي خلق د کلی نه جلاوطن کوي د ملک نه جلاوطن کوي دي ځکه د مفسرونو اقوال ته چې جلاوطن نه مراد بعض مفسرین او امامان وایي چې په جیل کې چې کینو بس دا جلاوطن شول فساد د هر څه ختم شو کبل زه دلار شي نو دا به فساد کوي نو ګویا کې دي نه مراد دا ده بهر حال الله تعالی د دې خلکو د پاره دا سزا ذکر کړی ده او دا سزا ذکر کړی ده نه الله تعالی مخ ته سوی ذالک لهم خزي فی الدنيا دا د دې د پاره چی شي دي دا د دې د پاره زلالت ته رسوایی ده په دنیا کې دا د دنیا سزا وته خودلې چې کم سړی فساد کوي اگر چې مسلمان وي اگر چې کافر وي اگر چې د الله داویدار شي هغه وي چې زه الله منم او رسول منم او قران خو چې فساد کوي هغه سره به دا سزاګانې الله وایي چې ورکوي او دا سزاګانې به ورکوي څوک په دې کې ځان پوي کې دا چې نن سبا کم خلک داویدار د دین اسلام دي چې وایي چې مونږه دا کار زکه کوو دا خپل سنې زکه کټ کوو یا چې کم دی وجنو زکه یا دغه شانتي پانسی کوو زکه چې موږ د دین اسلام مطابق چلیږي دین اسلام مطابق به تعالی و چلیږي چې ستا اسمبلی کې ستا په های کورټ کې ستا په سپریم کورټ کې د الله قانون پروت وي کتاب پروت وي هغه نه بعد تسرونه نه خدای کوي چې ست کټ کې کټ کوا خو چې ته کړه امیر المؤمنین خوشي کنه ته خو چې کله قاضي خوشي کنه او نه قاضي او نه امیر المؤمنین او نه د نظام د قران مطابق ته نه دغه شانتي امن غواړي چې کم امن الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کول کې ذکر کړی دی ښکارا کړی دی چې اول د امن ذکر کړی او بیا د رزق ذکر کړی دی چې ته دغه شانتي شی بیا کوه کنه بیا ته څوک منه کوي بیا ته قران سره منه نه کوي قران د خپل حکم کوي ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم هغه ته بیا حکم کړی دی خو چې کله ته قانون ورته خدای الله د حکم مطابق کې کنه اوس دې ځکه چې دا کم او راغلی دی او يصلبوا او يقطع ايديهم نو دې ځکه مفسرین دوا خبرې کوي چې دا واو یا د تخییر د پر راغلی یا دا واو د تنویع د پر راغلی اوس تخییر باندې ځان پوي چې تخییر څه ته وایي دا خو د دې اقوال دي خو ما د تخکاره خبرو که چې الله څه ویلي دي الله ویلي چې په دې کې چې کومه خوښي هغه به کوئ خو چې دغه شانتې فساد وکړي یا الله او د رسول قانون خلاف وچلي اوس دې ځای کې تخییر نه څه مراد دی تخییر نه مراد دا ده چې د قاضي اور امیر المؤمنین په دې کې کومه سزا خوښي دله به ورکوي چې کومه سزا په درې څلور پنځو کې خوښي هغه به ورکوي نو دا تخییر لاندې راځي او چېرته د تخییر دپاره شي او بل ځکه دویم کول مفسرین وایي چې او د تنویع دپاره دی تنویع مطلب څه دی د تنویع مطلب دا دی چې دا به د نوع او د قسم په اعتبار باندې سزا ورکول کیږي هغه بیا عبدالله ابن عباس نه روایت دی چې کچری داسې ګناه وکړو نو بیا به چې کوم د قتل کیږي او کچری داسې ګناه وکړو نو بیا به چې کوم د پانسی کیږي او چې کچری داسې ګناه وکړو نو د خپل لاسونه کټیږي کچری داسې ګناه وکړو نو بیا به چې کوم د کلی نه جلاوطن کیږي او قران د دې ذکر نه دی کړی قران د دې خبرې ذکر نه دی کړی نو الله جل شانه دنیاوی والا سزا هم ذکر کړی دا اوس الله تعالی په سورۃ توبه کې آیت نمبر 63 کې دنیا اخروی سزا د دې ذکر کړي په دنیا کې خود دې دا حل ده خو آخرت کې به د دې څه حل الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا دلته کې الله تعالی ښکارا اعلان کړی دی الم يعلموا ایا دا خلق علم نلري ایا دا خلق په دې خبره باندې نه دي خبر انه چې یقینا من يحادد الله څوک چې خلاف کوي د الله او د رسول څوک چې داغي دشمنی کوي هم دغه شانتي الله تعالی څه وایي ان له
نار جهنم خالدا د دې د پاره جهنم د اور د جهنم ده او همیشه د پاره پدی کی وی زموږ استاد مسلمانانو څه نظریه ده دي چې الله تعالی خود دې چې کم سړی ګناه کوي د الله د قانون خلاف ورزي کوي کدا مسلمانی او کدا کافری خدا سړی چې لاړ شي آخرت کې به د سزا چی شوی همیشه د پاره په جهنم کې او زما استاد مولا نظریه او زما استاد معاشري نظریه څه ده هغه وایي چې کله لاړ شي چې کوم ګناهونه یې کړي وي هغه ګناهونو مطابق سزا به ورکړي واپس به راوستلی شي جنت ته به داخل کړی شي نو دا خو ګناهونه کړي دي دا بره خو الله تعالی ویل یو سړي ته په دنیا کې هم سزا میلاو شوه یو قتل کړلی شو یا چې کوم د پانسي کړلی شو یا چې کوم د خپې لاسونه یې کټ کړلی شو یا چې کوم د جلاوطن کړلی شو نو چې په دنیا الله دومره غټه سزا ورته مقرره کړې نو هغې سړي له خو بیا په کار ده چې زموږ د ذهن مطابق چې بیا خو په آخرت کې ورسره چې کوم دی رعایت کړی وی که نه نو څه وایي الله تعالی الله تعالی وایي چې کوم سړی چې خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو کوي او د الله د قانون کوي د الله د کتاب کوي نو دا خلک به چی شی وي نار جهنم خالدا همیشه د پاره بدی په جهنم کې وي همیشه د پاره او زموږ استاد نظریه بس سلام دی معاف کی په دې خبرو باندې همدغه شانتي په سورته مجادله کې 20 نمبر آیات کې هم الله تعالی وایي ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الازلين دي ځکه الله تعالی بیا خو وینا کړې د هغه خلکو د پاره چې کم خلق د رسول الله او د الله د قانون خلاف ورزي وکي دا خلکو د پاره به زلالت وي او دا زلالت ما تاسو ته قرآن د آیاتونو پرانا کې ښکارا کړلو چې دا زلالت به په آخرت کې هم وي او دا زلالت به په دنیا کې هم وي دا نظریه جب کې کېږدوي چې کم سړی دا وایي چې سزا د ګناه مطابق به سزا میلاو شي او بیا به چې کم د جنت ته راوړلی شي په دې خبرو کې چې دا نن سبا زما استا امی پاسی یا ز پاسم یا دغه شانت دنیا کائنات کې مسلمانان دي چې هغه پاسی ګناه کوي نو دغه هم دغه سوچ چې زه دا ګناه وکم ما ته پته ده چې دا به زه منځو کما یا به دغه شانت نور عبادتو کما پاغي کې به معاف شي د زری زری حساب به الله کوي او د دې زری زری حساب به چې کم ده کچری دی الله تعالی هغه لار اختیار کړی چې کوم لار الله تعالی د دې معاف کولو د پاره پیدا کړی دا لار نه چې دا تو کرا پاسې کیږي چې استغفر الله او پلان کې توبه وباسي او د کرسی وای هغه نه بعد دعا وکړي چې الله ما معاف کړي ما نه غلطي وشو دا لار نه چې قران کوم لار ذکر کړی دا هغه لار اختیار ول پکار دی نو بیا امکان شته چې تا الله تعالی معاف کړي خو دینه علاوه سوچمونه کې هم دا خالدین فیها ولا حالات به هم دغه همیشه د پاره بذلیل وي بهر حال هم دي چې الله تعالی لهم فی الاخره عذاب عظیم د دې عذاب عظیم وضاحت ما تاسو له په دې دوه آیاتونو کې وکړلو اوس د دې خلقو د خلاصېدو څه لار شته آیا قرآن د دې څه حق حال ذکر کړی دی فساد هم وکي دا کارونه هم وکي نو الله تعالی څه چانس او څه اختیار ورکړی دی څه اپشن یې ورته پرېښی دی نو هغه الله تعالی مخې ته هم دې آیت کې فرمایي الا الذین تابوا مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسي اے مسلمانه دا هغه توبه نه ده چې کومه توبه ما وته وایي چې استغفر الله یا الله ما خو ډېره غټه ګناه وکړه یا الله ته معاف کړي دا چې کومه توبه ده دا په بل آیت کې ده ان شاء الله د دې وضاحت هم دله کوم الله ښکاره کړې ده چې دا توبه په کومه طریقه باندې په سورۃ النساء کې الله تعالی په آیت نمبر 146 کې فرمایي الا الذين تابوا واصلحوا الله ښکاره کړې ده الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسي واصلحوا او بیا اصلاح کی د خپل نفس د خپل د هغه ګناه اصلاح کی او د دې ګناه اصلاح به څنګه کیږي د توبې نه مراد څه شی دی نو دا په هغه لغت کې مونږ ګورو یا په هغه معاشره کې یا په هغه چې کوم لغت کې قرآن نازل شوی دی هغه خلکو نه به تاسو کوی چې د دې توبې نه څه مراد ده الله تعالی خو وضاحت کړي واصلحوا اصلاح وکړي او نور وضاحت به څنګه کو د توبه توبتون چې کوم لفظ دی دا په لغتو کې وګورئ چې کوم لغتو کې قرآن نازل شوی دی دا د لغت حواله هم در کوم قرآن کې الله ښکاره کړي چې واصلحوا چې اصلاح وشي توبه به وباسي خو په داسې طریقې سره مثال کې طور باندې تا یوه لار اختیار کړې د یو ځای ته مثال کې طور باندې کراچۍ ته ځي او تا لار اختیار کړې ده چې زه ځم روان یم او روان چې کوم دی د افغانستان په لار روان او زی چې شي ته کراچۍ ته مثال کې طور باندې غلطه لار د اختیار کړې ده
او تا ته په لار کې دا پته ولګېدله چې یاره دا لار چې کومه ده غلطه ده ځکه چې بوډونو تا ته پته ولګېده یا چا نه دې تپوس وکړو یا چا خپلو منځو کې ګپ لګولو تا ته اندازه وشو چې یار دا لاره خو ما غلط اختیار کړې. نو اوس دې ځای کې چې د غلطه لار اختیار کا نو ستا د خپل ذهن مطابق ته چی شي کې را واپسي کې هغه ګاډي نه کوزيږي بل ګاډي کې کینی چې کم واپسي کوي د کراچۍ نه افغانستان سیټ ته. همدغه شانتي چې کله تا ته په توبې کې اندازه وشو چې دا ګناه ده دا کار مې غلط وکړلو یا دې په خوښه باندې وکړو یا دې په ناخوښه وکړو یا دې په اختیار سره وکړو یا دې بې اختیاره وکړو او ګناه چې دنه وشوله نو هغه شینه به ته اصلاح به کې واپسي به دې کې او هغه واپسي به داسې وي چې آینده دپاره به د هغې ارتکاب هم نه کوي اصلاح وایي دې ته چې دوباره ارتکاب ونه شي. دا نه ده چې تی کوه او بیا استغفار وباسه تی کوه بیا استغفار وباسه دا زموږ تاسو مولیانو دا خبرې جوړې کړي دي. قرآن خبره مې دله وکړه چې قرآن صفا ویلی چې الا الذين ها کسان تابو چې توبه وباسي واصلحوا بیا اصلاح وکړي اصلاح وایي دې ته چې د دې شي دوباره ارتکاب نه کوي. خو موږ تاسو دپاره اسانه کړې ده چې څومره غټه ګناه وکړي خو چې دا وظیفه دې وکړه پیر صاحب ته چې ورشي چې دا وظیفه دې وکړه دا آیت دې وویلی دا ټکی دې وویلی او دا کار دې چې وکړو دا عبادت دې چې وکړو دا ټول ګناهونه چې کوم دې ختمیږي. داسې روایت هم شته د اریان به پاتې شي چې کچرې قل هو الله دې وویلو سورت اخلاص چې ورته وایي چې روغ د قرآن ختم هم شولو او چې څومره لکه خیال دې کړي په دې سمندر کې چې چپې وال کېږي نو په دې ګډونو کې او په دې آخر سر کې زګونه وي چې دومره زګونه چې زګونو مطابق ستا ګناهونه وي نو دا به معاف کېږي. نو دومره چې اسانه ده خو بیا خو د دې سپارې قرآن باندې عمل هسې کول دي. بیا به د هغه سړي کار مونږ وکړو که نه چې کم سړي ویلی چې ورور ما حساب لګولی دی کېدای شي په الله مې ور واوړي په ما یې روانه وړي زما او ستا مولا مونږ سره دا ګوتې کړي دي او دا نه چې نا خبره ده. قرآن ترجمه چې ته کوې په دا لفظي ترجمو کې تا ته پته لګي ته ولې د مفسرینو خبرې منې ته ولې چې کوم د دغو اکابرو خبرې منې چې په کتابونو کې داسې خبرې لیکلي دي چې زما پلار به کولې او باقاعده به تا د هغې متعلق پرتوګي ورته جوړولې چې هغه به یې رد کولو هغه به تاله نشاندهي کوله چې دا وګوره ستا دا کتاب داسې لیکلي ستا دا کتاب داسې لیکلي دي نو ولې به دې ورته پرتوګي جوړولې صفا ولې اعلان نه کوي چې دا خلک زموږ خلک نه دي ځکه چې قرآن خلاف یې کړی دی. څو وخته مخکې چې هغه یو عالم بیان کړی و چې یوسف علیه السلام چې کله داسې کار وشولو نو بیا یې داسې په خره باندې تور کړو نعوذ بالله نعوذ بالله او بیا یې مخ پې تور کړل او بیا یې دغه شانتې په کوڅو کې وګرځولو د مصر په کوڅو کې. نو ټولو خلکو چې څومره خلکو د څومره تنظیمونو والا څومره د ځان ته چې وایي چې د اسلام تنظیمونو والا پاټۍ والا دې خلکو پې بیانونه وکړو د کفر فتوې پې ولګولې څه یې وویلې څه یې ویلې خو چې کله هغه وویلې چې دا خو پلانکي کتاب لیکلي دي پلانکي مفسر لیکلي دي دا ټول غلي دا ولې غلي دا هغه د یهودو او نصاراو غوندې زموږ زړونو کې د مخلوق مینه دننه شوې ده د مخلوق یاره دننه شوې ده. مونږ په زړونو کې چې کله د الله تعالی مینه او د الله د قانون تابعداري او د الله د قانون خلاف ورزۍ نه یره کول زړه کې پیدا شول په والله چې دا خلک زموږ هېڅ هم نشي کولی دا اکابر ستا هېڅ هم نشي کولی دا مخالف قوتونه ستا هېڅ هم نشي کولی. خو افسوس په دې خبره باندې چې په قرآن څوک ځان نه پوهېږي. په هر حال خبره مې کوله په توبه کې چې الله تعالی ویلي چې توبه وکړه خو توبه به څنګه وکړي واصلحو اصلاح به د خپل نفس وکړي آینده دپاره به هغه کار نه کوي آینده دپاره به هغه ارتکاب نه کوي واپسي به کوي د هغو شیزونو نه واپس به په هغو قدمونو راځي چې په قدمونو ورغلی او آینده دپاره به د دې شي نه ځان ساتي. نو الله تعالی مخې ته څه فرمایي د دې ځای کې چې کم خلک دا کار یې وکړلو دوی خو که توبه وباسله نو بیا خو ډېره ښه ده توبه یې وباسله د دې کار د کولو نه د آیت کې الله تعالی واضح کوي الا الذین تابوا الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسي من قبل مخکې د سنا الله تعالی وضاحت کړي ان تقدروا علیهم دا خلق چې کم فساد کوي دا خلق چې کم د الله د قانون خلاف ورزي کوي دا خلق کچره تاسو په داسې حالت کې راټینګ کړل چې کم حالت کې دا لګیاوي ارتکاب کوي بغاوت کوي د الله د قانون خلاف ورزي کوي اگر کدا مسلمان دی اگر کدا کافر دی چې خلاف ورزي کوي نو د دې سړي به همدغه طریقه وي چې دا کومه طریقه بر قرآن کې کومه سزا ذکر کړي خو کچرې دا د دې نه مخکې توبه یې وویستله او بیا تا ګرفتار کړ نو بیا به چې کوم دی د دې قتل اسلام کې بالکل په هیڅ صورت کې نه دی جایز ولې چې دلته کې لفظ قبل ښکاره کړې ده خبره که توبې نه مخکې شوله یو صورت جوړېږي او که توبې نه مخکې چې مطلب توبه یې نه ده ایستې نو بیا به همدغه سزاګانې ورکوي. الله تعالی مخکې به فرمایي فاعلموا ان الله غفور رحیم پوه شئ په دې خبره باندې ځان خبر کړئ په دې خبره باندې چې څه شی دی الله تعالی غفور الرحیم دی مهربانه دی او رحم کوونکی دی توبې قبلونکی دی خو توبه چې د الله د قانون مطابق وي
هغه طریقې سره به توبه کوې چې کومه تا ته الله تعالی را لېږلي وي دغه شانتې نه چې دا کومه زما او ستا رواجي او رسمي ده الله تعالی دې موږ ته په دې خبر باندې عمل کولو توفیق راکړي الله تعالی دې موږ دا قرآن سینو ته راکوز کړي یا پروردګار عالمه دا قرآن چې د څومره موږ مسلمانانو ته وښودلو یا الله په دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي یا پروردګار عالم چې څومره د قرآن مونږ په ښې طریقې سره ووایو دا مسلمانان به پوه شي یا الله مونږ ته د ښې طریقې صلاحیتونه راکړي یا پروردګار عالم دلته چې څومره مسلمانان دي قسم قسم حاجتونه به په زړونو کې یا الله شرعي حاجتونه ته پوره کړي یا پروردګار عالم ډېرې مسلې به په کورونو کې یا الله ته مسلې حل کړي یا پروردګار عالم دلته کې څومره مسلمانان دي د چا په پلار وفات دي د چا په ورور وفات یا پروردګار عالم مغفرت وکړي یا الله په جنتونو کې الله مقام ورکړي یا پروردگار عالم حساب کتاب ورځ وته اسانه وګرځي یا پروردگار عالم زما والد محترم شهید رحمه الله صرف ستاد دین د بار کو ځان قربان کړلو یا الله ته ډېرې مرتبه لوی مرتبه ورکړي یا پروردگار عالم د حساب کتاب ورځ وته اسانه کړي یا پروردگار عالم هیڅ قسم لالچ د دې خلکو نه صرف قرآن وته خودلو یا الله پاغي کې چې کوم د قربان شلو یا پروردگار عالم ته لوی مقام ورکړي یا پروردگار لوی مرتبه ورکړي یا الله د آخرت څومره سفر دی زمونږ ټول مسلمانانو آسان وګرځي یا پروردگار عالم د قرآن مطابق زمونږ زندگی کې یا الله زمونږ د مسلمانانو په معاشرو کې د امن قانون وګرځي یا الله زمونږ چې څومره مشران دي هغه د قرآن مطابق وګرځي یا پروردگار عالم ته چې څومره مسلمانان راغلي دي او څومره مشران کشران راغلي دي یا الله د دې کورونو کې بیماریان دي یا الله د دې په کورونو کې د ورونو خپلو منځو کې اختلافات دي یا الله ته ختم کړي یا پروردگار عالم د دې په زړونو ته خبرې چې د څه قسمه مسلې ویلې نشي یا الله ته وته حل کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.